بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ د الفقه الميسر بحثي نمبر درس دی فروع تتعلق بالتيمم. د تيمم سره متعلق زیاتی مسئلې دا چې کوم زمونږ 81 نمبر درس هم د هغه درس دا دویمه حصہ ده. اوله حصہ په هغه مخکې درس کې 81 نمبر درس کې کړی و، دا دویمه حصہ په 82 نمبر درس کې کوو. فروع د مخکې درس کې 81 نمبر درس کې ما وویل چې دا فروع چې دی دا د فرع جمع ده. د فرع جمع فروع دی. فرع معنی ده زیاتی مسله او فروع معنی ده زیاتی مسلې او تتعلق معنی ده تعلق لري بالتيمم تيمم سره، یعنی تيمم سره متعلق زیاتی مسئلې. خجی اوس وی من معنا چا سره چې کان وی معه هغه سره ماء قلیل، ماء موصوف ته قلیل صفت ته. اول به صفت معنی کې بیا به موصوف معنی کې لګي اوبه چا سره چې لګي اوبه وي، چا سره چې لګي اومده اوبه وي. وهو او هغه فی حاجت ضرورت لري، هغه ته ضرورت دی. الى طبخ مرق، الى معنی لتا، طبخ معنی نه پخول پکانا. که تاسو بیا اوریدلې وي نو د کچن مونږ ورته کچن وایو، د پخلی ځای ته چې څه پکې دا سالن وغیره پکې پخای نو عربي کې هغې ته مطبخ وایي، مطبخ. ټیک شوه؟ نو هغه اسم ظرف دی. نو طبخ معنی نه پخول او مرق معنی نه سالن، خوروا پخول، سالن پخول، انګولې پخول. نو یعنی مرق سالن ته وایي، انګولي ته وایي، شوروا ته وایي. یو کس دی هغه سره لږې اوبه دي او هغه ته د سالن پخولو ضرورت هم دی، هغه ته د اودس ضرورت هم دی او د سالن پخولو ضرورت هم دی. نو هغه وایي ویتوضأ، هغه اودس کوي، اودس کوي بالماء د اوبو سره، په دې اوبو باندې به هغه اودس کوي، دا سالن به نه پخوي. ولا يطبخ او نه پخوي المرق سالن به هغه کس نه پخوي. یو کس سره لږې اوبه دي، یو طرف ته دته ضرورت دی چې زه خوروا پخه کړم، سالن پوخ کړم، او بل طرف ته دته د مونځ دپاره د اودس ضرورت دی. نو اوس به دا څه کوي؟ نو دا به دا خوروا نه پخوي او اودس پکوي. نو ته به ستا اعتراض جوړېږي چې د دې نه مخکې درس کې خو تا مونږ ته ویلي چې یاره یو کس ته د اودس ضرورت هم دی او دې خوا د وړو اخکلو ضرورت هم دی، د اودس ضرورت هم دی، د وړو اخکلو ضرورت هم دی. نو دغه دې وړه واغږي، هغه اوبه دې په وړو کې استعمال کړي او د مونځ دپاره دې د اودس په ځای تیمم وکړي. نو دا هغه خو د یو بل سره ټکراو شوې، یو بل سره ډغره خوري. هلته کې وړه دې واغږي او مونځ دپاره دې تیمم وکړي، دلته دې په هغه لږ اوبو باندې اودس وکړي او سالن دې نه پخوي. نو د دې خبرې مسئلې حل دا دی چې بغیر د روټۍ نه، بغیر د ډوډۍ نه د انسان ګزاره نه کیږي، بغیر د ډوډۍ نه د انسان ګزاره نه کیږي او بغیر د سالن نه د انسان ګزاره کیږي، ځکه چې دا روټۍ ضروري ده. نو دا دې سرکې سره وخوري، دا دې اوچه وخوري، دا دې اوبو سره وخوري، هر څه سره هغه اوبه دغه روټۍ خوړی شي. خو روټۍ خوړل لازمي دي د انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره. او دلته کې سالن چې دی نو دا دونه ضروري نه دی د روټۍ عمره، یعنی که سالن نه وي نو انسان روټۍ خوړی شي، خو چې سالن وي نو بیا هم سړی روټۍ خوړی شي، او که سالن نه وي نو بیا هم سړی روټۍ خوړی شي. خو روټۍ که نه وي نو بیا انسان په سالن به څه کوي؟ ټیک شوه؟ نو اوس مسله دا ده که یو کس سره لږې اوبه دي، که دا پې اوړه اغږي نو بیا پې د ده اودس نه کېږي، او که اودس پې کوي نو اوړه پې نشي اخکلی. نو دا به بیا داسې کوي چې اوړه دې پې واغږي او اودس په ځای باندې دې تیمم وکړي. ټیک شوه؟ هغه مسله هو حل شوه، ځکه اوړه اخکل لازمي دي، هغې نه خلک روټۍ پخوي. نو روټۍ نه بغیر څوک ژوندي پاتې کېدی نه شي. نو د روټۍ دپاره دې هغه لږې اوبه استعمال کړي او اودس دپاره پاتې نه شو نو اودس په ځای دې تیمم وکړي. اوس بل طرف ته یو سړي سره لږې اوبه دي، نو یو طرف ته ورله د مونځ دپاره د اودس ضرورت دی او بل طرف ته د سالن د خوروا پخولو ضرورت دی، دواړه ضرورتونه دي. نو دې وخت کې دې دا خوروا نه پخوي او د مونځ دپاره دې اودس وکړي په دغه لږ اوبو باندې. نو من کان معه ماء قلیل، چا سره چې لږې اوبه وي، وهو فی حاجت او هغه حاجت لري الی طبخ مرق، د سالن د پخولو،
د سالن د پخولو حاجت لري نو یتوضأ هغه به اودس کوي بالماء په دغه لږ اوبو سره ولا یطبخ او نه به پخی المرق سالن به نه پخی ټیک شو سالن نه بغیر گزاره کیږي یجب واجبیږي لازمیږي ضروری کیږي طلبو معنی غوښتل الماء اوبه یجب واجبیږي طلب الماء طلب مضاف الماء مضاف الیه اوبه غوښتل لازمیږي من معنی ده نه رفیقه خپل دوست رفیق دوست ته وایي ها معنی خپل دوست نه د خپل دوست نه اوبه غوښتل لازمیږي الذي کم چې معه الماء چا سره چې اوبه وي چا کم دوست سره چې اوبه شته هغه نه اوبه غوښتل واجبیږي اذا کان کله چې وي فی مکان په داسې ځای کې لا یبخل الناس چې بخل نه کوي کنجوسي نه کوي شمتوب نه کوي الناس خلق فيه په دغه ځای کې بالماء د اوبو په داسې ځای کې چې یو ملګری دی وي چې د هغه په هغه ځای کې خلک د اوبو شومتیا نه کوي شوم نه لري اوبه خلکو له ورکوي نو دغه وخت کې بیا تا نه پکار دي چې ته د خپل دوست نه اوبه وغواړه ستا لپاره اوبه واجبیږي چې ته د دغه وخت کې د دغه دوست نه اوبه وغواړه د دې مطلب دا دی چې کله ستا ملګری ستا د سفر ملګری دی او هغه څه اوبه شته دی تاسو ختمې شوې او په داسې علاقه باندې تاسو تېرېږئ چې هلته کې ښه ډېرې اوبه شته دی خلک په اوبو ورکولو کې کنجوسي نه کوي بخل نه کوي شومتیا نه کوي نو بیا ته د دې ملګري نه اوبه وغواړه او که ته په داسې علاقه کې تېرېږې ستا ملګری هم تا سره دی چې تاسو اوبه ختمې شوي ملګري سره د اوبه شته دی خو هغه علاقه اوچه ده اوبه په هغې کې نشته دی او خلک هلته کې کنجوس بخیلان خلک دي اوبه خلکو له نه ورکوي نو که ته دغه وخت کې اوبه د ملګري نه وغواړې او هغه درته انکار وکړي نو بیا ته تیمم وکړه ویجب طلب الماء وی اوبه غوښتل واجبیږي من رفیقه د خپل دوست نه الذي معه الماء کم سره چې اوبه وي کم دوست سره چې اوبه دي اذا کان کله چې کان وي فی مکان په داسې ځای کې مکان نکره دی نو ځکه د نکره سره به داسې یا یا یو نو په داسې ځای کې لا یبخل الناس چې خلک بخل نه کوي شومتیا نه کوي کنجوسي نه کوي فيه په دغه ځای کې بالماء د اوبو نو چې ستا د ملګری او ته په داسې علاقه باندې تېرېږئ چې هلته کې خلک اوبو غوښتلو کې شومتیا نه کوي یعنی په اوبو ورکولو کې شومتیا نه کوي نو ته بیا د خپل ملګري نه اوبه وغواړه هغه تاله درکوي اما بهرحال اذا کله چې کان وي فی مکان په داسې ځای کې ستا د ملګری په داسې ځای کې وي یبخل الناس چې خلک بخل کوي خلک شومتیا کوي فيه په دغه ځای کې بالماء د اوبو نو فلا یجب نو نه لازمیږي علیه هغه باندې طلب الماء اوبه غوښتل یعنی کله چې ستا د ملګری په داسې ځای باندې تېرېږي چې هلته کې خلک په اوبو غوښتلو کې بخل کوي خلکو له اوبه نه ورکوي د اوبو کمی وي نو فلا یجب علیه نو په هغه باندې نه لازمیږي طلب الماء د اوبو غوښتل من غیره د خپل ځان نه بغیر د خپل ځان نه علاوه د بل چا نه اوبه غوښتل د دغه کس باندې لازمي نه ده که تا سره اوبه نشته نو ته تیمم وکړه او که نه اوبه درته شته نو ته په هغه اوبو باندې اودس وکړه اوس درته مخکې بله مسله وایي یجوز معنی د جایز کېږي تقدیم مضاف ته تیمم مضاف الیه مضاف الیه به مخکې معنی وکړي مضاف په وروستو معنی وکړي تقدیم تیمم مخکې کول جایز کېږي علی الوقت د وخت نه مخکې د وخت داخلېدو نه مخکې اذا کله چې لم یکن هغه نو فی حکم المعذور د معذور په حکم کې یعنی دا تیمم کوونکی چې دی دا چې معذوره نه وي یعنی سلسل بول بیماری ورته نه وي یا نور داسې بیماری دته نه وي چې د اودس نه ټینګېږي بس اودس یې ماتېږي نو دغه کس دپاره تیمم د لمونځ د وخت د داخلېدو نه مخکې کول جایز دي او که یو کس معذوره دی هغه ته سلسل بول بیماری ده یا بل داسې بیماری ورته ده چې د دې
انسان اودس نه ټیږي بس اودس ماتيږي نو دا د مونږ د وخت د داخليدو نه مخکې د لپاره مونږ کول د اودس کول یا تیمم کول جایز نه دي خو دلته وایي يجوز جایز کیږي تقدیم التیمم مخکې کول على الوقت د مونږ د وخت د داخليدو نه مخکې اذا لم يكن کله چې نو فی حکم المعذور د معذور په حکم کې کله چې هغه کس نو چې کم تیمم کوونکی دی دا معذور نه وي نو دا د مونځ د وخت د داخلېدو نه مخکې دا تیمم کولی شي د اودس په ځای باندې مقطوع الیدین مقطوع معنی را کټ شوي یدین دواړه لاسونه چې د چا دواړه لاسونه کټ شوي وي والرجلین او دواړه خپې هم کټ شوي دي یو کس ته دغه دواړه لاسونه د سنګلو نه بره کټ دي د سنګلو نه بره یعنی مطلب دا دی دا سنګلې دي نو د دې ځای نه دلته بره لاسونه کټ شوي دا سنګلې هم ورڅخه کټ شوي دي او خپې چې دي دا د ګیټو نه د خپې دا ګیټۍ نه دي د دې نه بره کټ شوي دي دا ګیټۍ هم ورڅخه کټ شوي والرجلین او دواړه خپې هم کټ شوي دي نو یصلي دا به مونځ کوي بغیر طهارت بغیر د اودس نه دا کس په مونځ کوي اذا کان کله چې وي بوجهه د هغه په مخ باندې جراحه زخم یو کس ته دغه دواړه لاسونه هم سره د سنګلو کټ شوي دي او دواړه خپې هم سره د ګیټو کټ شوي دي ټیک شوه او مخ هم زخمي دی نو دا کس ته بغیر د اودسه دغه وکړي مونځ وکړي بغیر د اودسه د لپاره مونځ جایز دی ټیک شوه خو مخکې اوس وایي اذا کله چې کان الاکثر زیات وي من الاعضاء د اعضاؤنا د انسان د بدن د جوړونه نه دي د دې نه اکثر او النصف او منه یا نصف نیم منها د اعضاؤنا جریحا زخمی تیمم دا به تیمم کوي په اودس کې نه دی په اودس کې انسان څلور ځایونه وینځي مخ وینځي لاسونه وینځي د سر مسح کوي او د خپو مسح کوي دا څلور څیزونه دي نو که اوس دوه یا د دوو نه زیات ځایونه د انسان زخمي وي ټیک شوه لکه دوه لاسونه هم نشته او خپې هم نشته او مخ هم ورڅخه زخمي شو نو د دوو نه زیات اعضا د دوو نه زیات اعضا دا زخمي دي نو دا به بیا تیمم دغه کوي بغیر د اودسه به دا کس مونځ کوي دلته وایي اذا کان الاکثر چې کله زیات وي من الاعضاء د اعضاؤنا او النصف یا نیمو منها د دغه اعضاؤنا جریحا زخمي تیمم نو دا کس په تیمم کوي د یو انسان چې دی که نه د هغه دوه اعضا یا د دوو نه زیات اعضا زخمي دي نو دا کس په بیا اودس نه کوي تیمم به کوي که اوبه وي او که نه وي او اذا کان الاکثر کله چې اکثر یعنی زیاته وي من الاعضاء د اعضاؤنا صحیح توضع نو دا کس په اودس کوي ومسح الجریحه او دا به په زخم باندې مسح کوي مطلب دا دی چې یو کس ته دا څلور اعضا وینځل دي یو مخه یو دواړه لاسونه یو د سر مسح او یو خپې نو که د یو انسان دواړه لاسونه او دواړه خپې هم کټ دي ټیک شوه نو پاتې دوه شو د سر مسح او مخه او که نه مخ هم زخمي دی بس دا کس صرف تیمم وکړي یا د دواړه خپې او دواړه لاسونه زخمي دي او مخ هم ورسره زخمي دی نو دا د اودس نه کوي دا د تیمم وکړي بس د سر نه یوه مسح پاتې شوه دغه دې بیا نه کوي خو که یو کس دی د هغه دوه اعضا یعنی یو جزء چې دی یو حصه د دې څلورو اعضاو کې یو جزء چې دی هغه زخمي دی او دا درې روغ دي نو بیا به دا د دې دریو اعضاو باندې دا به وینځي او چې کوم زخمي دی نو هغه باندې به صرف مسح وکړي لون لاس به پرې راکاږي هغه زخمي ځای به نه وینځي ټیک شوه نو که د چا دوه یا درې اعضا زخمي وي نو دا دې صرف تیمم وکړي او داس ته ضرورت نشته که اوبه ویم او که د چا یو یعنی درې اعضا صحیح دي او یو جز چې دی د بدن دا یو عضو چې دی دا زخمي دی
او 3 روغ دي نو دا 3 دي وینځي په اوبو دی اودس وکړي او چې دا کم خوږ دی زخمی دی نو دغه باندې دی صرف مسه وکړي نو دی دا زمونږ د تیمم مکمل باسونه ختم شو چې څومره باسونه د تیمم هغه ټول ختم شو شرایط هم ختم شو دا فروع هم ختم شو او د دې دلایل د قرآن نه د حدیثونه ټول ثابت شو ان شاء الله دینه پس په راتلونکي درس کې 83 نمبر درس کې د موضوع باندې مسح کول موضوع چې دا د سرمنی موضوع په دې باندې مسح کول څنګه دي نو ان شاء الله راتلونکي درس کې به په دغه باندې تفصیلی بحث کوو د قرآن او حدیث نه هم دلایل ورکو او بیا به د دې شرایط او د دې لوازمات وایو نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام